اذا حدث کذب خبرې کې درواغ د درواغو بوجي لزانه جوړ کړي د رشتہ ټک نه پرېږدي همیشه درواغ عادت یې ګرځېدلی د سې بس دی به رښتیا نه یې که چیرې په غلطي سره رښتیا تېر وویل هغه هم په غلطي سره سوچ او فکر کې بدلې رښتیا به ویل که نه ټول به درواغ او دغه درواغ ویل روایاتو کې راځي د ټولو ګناهو بنیاد یو کس نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راځي یا رسول الله زه ایمان راوړم خو ما کې وسو علتونه یو وسو خيونه موجود دي زه نه سم پرېږدم یو کې پرېږدم نبی علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل کوم خوی در کې موجود یا رسول الله درواغ زناکاری شراب خوری او غلا دغه اوصاف ما کې دا خيونه ما کې موجود دي یو خوی راوخه یې پرېږدم نور نه پرېږدم او کایې سي ایمان راوړ بیا ایمان راوړم کنه دغه خویان نه پرېږدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل صرف درواغ پرېږده نور خویان نور کارونه کا خو ایمان کې داخل دغه صحابي راځي ایمان راوړي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کله سي ایمان راوړ شپه راځي شپې به نشکا ولا شراب به چکل بدکاری به کړل ډاکې ته وته سوچ او فکر پیدا سي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره می وعده کړی د سي درواغ باندې یا سبب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عدالت ته مسجد نبی ته حاضرې زم ما نه به پښتنه کیږي سي د شپې خو به شراب نه چکل التما وعده کړی د سي زو درواغ نه ما نه به پښتنه کیږي سي د شپې خو به بدکاری نه کړی ما وعده د نبی علیہ السلام سره کړی د سي زو درواغ نه ما نه به پښتنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عدالت کې کیږي چې د شپې خو به غلا نه کړي ما د نبی علیہ السلام سره وعده کړې ده چې زه به درواغ نه یم کچېرې زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عدالت کې درواغ ونه یم رښتیا وایم یو خو به د دغو جرمو ما ته سزا میلاو زناکاری باندې به یا رجم سم یا به ما ته سل دورې میلاو د غلا په وجه سره به د ما لاس کټ او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس د شراب په وجه سره به ماته د شراب او سزا میلاو سی بل د دنیا په خلکو کې به بدنام اس ځان سره سوچ کې د دروغو نه انکار کړی کله چې دغه دروغو نه منس الله رب العزت د ټولو خيونه من سبا راځي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ته یا رسول الله ټول خيونه می پرې نو دغه دروغ د انسان د بدعملي بنیاد ده کوم انسان سے درواغ شروع هغه انسان هر بد عمل زکه د درواغو په وجه سره بدای د بد اعمالو سے د شپې پټ کړی دي یا د چا سره دوکه کړی ده دای به د درواغو په وجه سره ځان سپین کوي ځان به خسړای کوي درواغ به وي او کچېره د درواغو نه ځان منه کی بیا به دای بد عملی نه زکه سبب د مانه پښتنه کی چې کوم درواغ ویل د خدای مختور کمه درواغ ورته ویل ماته به دې عمل سي د مانه بد عملي سوي د مانه غلا سوي د مانه د بل مسلمان سره به انصافي سوي ده زبر د دنیا په خلکو کې بدنام او شرمسار بیا به دغه انسان د درواغ نه ویلو له وجه نه ټول بد عملیان